نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد السلام علیکم محترم سامعین زمون چینل لرن قرآن ان وظیفه تستاست هر کلی وایو محترم وظیفه دا هغه کلمات هغه دعا دا هغه په ویلو سره دعا قبول کیږي دا یو حدیث دی له حضرت انس رضی الله تعالی عنه ذا دی وایي زره نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره یو سړی راغلی او دعا یې وکړه او دا کلمات یې وویل نو نبی علیه السلام وفرمایل ای انسه تا ته معلومه ده دغه سړي په کوم شي سره دعا وکړه زما د قسم په هغه ذات سره د ده په قبضه کې زما ځان دی د الله جل شانه ته په داسې نامه باندې فریاد وکړي که چېرته هم څوک په دغه نامه سره الله جل شانه ته فریاد وکړي نو الله جل شانه ضرور قبلوي نو مونږ لم پکار ده چې مونږ کله هم دعا کوو نو په دغه کلماتو ذریعہ باندې کوو او د دغه دعا په برکت سره کوو ان شاء الله تعالی الله جل شانه به زمونږ دعا ضرور قبلوي هغه کلمات دا دي بسم الله الرحمن الرحیم یا بدیع السماوات یا حی یا قیوم انی اسألک یا بدیع السماوات یا حی یا قیوم انی اسألک ترجمه اے د اسمانو د پیدا کېدلو والا اے زنده جاوید اوسېدلو والا اے د ټول کائنات بندوبست کولو والا بېشک زه له تا دا سوال کوم نو موږ لم پکار ده چې داسې دعا له الله جل شانه ځا وغواړو او بیا خپل حاجت الله جل شانه په حضور کې کېږدو ان شاء الله تعالی زمونږ به ټول حاجتونه الله جل شانه له غیبه پوره کوي الله جل شانه د ټولو مسلمانانو تکلیفونه مصیبتونه بیماری ختمې کړي آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.